ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ډېر مهم پروګرام کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو اعزاز خان زما سره موجود دی، ای پی آی ټیکنیشن دی. زموږ په دې ملک کې پولیو بیا پولیو ته زموږ د حکمرانان انتظامیه ډېره زیاته توجه ورکوي او خلک مثالونه هم ورکوي چې څنګه په دې پولیو مهم کې دا خلک کنټرول کړي دي، داسې په نورو ناکړدو کې هم دا قوم چې کوم دی نو را یو ځای پولی شي. بهرحال پولیو دې څه شي په دې باندې به خبره ترې کوو. اعزاز خان ډېره زیاته مننه د وخت راکول. ډیره مهرباني الف خان لاله، یو جهان مننه خوشحاله چې تاسو مونږ راوغوښتو او بلکې په یو داسې موقع باندې مې راوغوښتو چې یقینا د ټولو خلکو سترګې په دې چې حکومت ولې په پولیو باندې دومره زور ورکوي او نور څه طرف ته توجه نشته. پولیو خو بیسیکلي یو مرض دی. دا مرض داسې دی چې کوم ماشوم ته پولیو وشي هغه ټول عمر لا په دې مرض کې مبتلا شي، هغه لاس خوا یا د وجود څه حصه داسې پالوج وویلی شي چې هغې بیا علاج نشته دی، یو لا علاجه مرض دی. بل خبره دا ده چې حکومت په پولیو ولې زور راوړي. حکومت په پولیو باندې دې خبره د وجې زور راوړي چې موږ ته بهر دنیا په داسې نظر باندې ګوري دا پولیو یو داسې بیماری ده چې موږ نور ملکونه بیا نه قبلوي. او د دې برلزي یو داسې مثال درکم چې کو تاسو وګورئ او کله زمونږ د ملک د وطن د سپینګري خصوصا دی بهر ته ځي، حج لځي، عمرې لځي یا نور ملکونو ته هر یو ملک ته ځي، نو د دې دپاره د پولیو سرټیفیکیټ لازمي کړی دی. د هغې یو وجه ده دا نور ملکونه مونږ د مرض سره نه قبلوي او خصوصا هغه ملکونه چې کوم د پولیو نه پاک دي. اوس په هغې کې صرف 3 ملکه داسې پاتې دي، په هغې کې پاکستان دی، افغانستان دی او نایجیریا ده. هغه نایجیریا زما په خیال بس کلیر کېدو ته ورنږدې ده، صرف پاکستان او افغانستان دی او چې زمونږ کوم ریشو ده په هغې کې اوس افغانستان هم ورو ورو زمونږ نه مخکې کېږي، د هغه کلیرنس طرف ته روان دی. نو د دې په وجه باندې دا داسې مرض دی چې کو غټ سړي نو په ده باندې دا وایرس اثر نه کوي، خو چونکې دا غټ انسان هم یو وایرس کیریر دی نو دا ځان سره دا وایرس بل وطن ته وړي شي، بیا دا د ډکو میچازو په ذریعه د دې اخراج وشي، نو د هغې نه بیا د دې نالو نه او د دې ځایونو نه هغه په هوا کې حاملېږي. احساس خان دا ته وویل چې لکه پولیو موږ چې اکثر احتجاج کوو نو موږ وایو پولیو بند او پولیو به بندوو، نو څه پیچیدګي هلته په پیړ کې راځي موږ ته؟ جی ډېرې پیچیدګۍ راځي. دې سره به د زه یو مثال درکړم. زما ورور د الطاف نومی دی، اوس یو کې کې دی. هغه د ډبلیو ایچ او سایډ موږ سره یو وخت کې نو د شری یو مهم و، د شری دا ټیکې چې کومې لګي د دې یو مهم او هغې سره سره پولیو کمپین هم و. نو د هغې کمپین دا لوازمات و چې تاسو به په یو اجره کې کښېنئ او د یو محلې خلک په هغه اجرې ته راټولوئ. هغې دپاره بیا تاسو پراپر اعلان وکړئ چې یاره تاسو خپل شری یو داسې مرض دی چې هغه ماشوم هغې سره داسې دغه شي چې په هغې کې بیا ډیت موټیلیټي د مرګ شرح لږه زیاته وي، ماشوم د هغې نه ډېر بېحاله شي او بل هغه خورېږي وایرل ډیزیز دی. نو د هغې دپاره دا طریقه کار و چې تاسو به دا خلک اجرې ته راټولوئ. هغه زما هغه ورور لاړ هغه اعلان وکړ، الطاف نومی دی، چې اعلان یې وکړو نو مولوي صاحب راغی وی چې تا دا اعلان ولې وکړو، دا خو تاسو د امریکا ویکسین راوړئ، دا تاسو پلانې کوئ، دا ډینګرې کوئ. نو هغې باندې هغه سره هغه مسلې دونه حد پورې زیاتې شو چې بیا هغه وخت کې مونږ اف آی آر سایډ ته لاړو، مونږ تاڼه کې رپورټ وکړو. بیا هغه مولوي صاحب پرسنل تھریټس راکول چې یاره ده سره به زه دا چل وکړم، دا کمیونټي ډېر زیات مسلې راځي. خصوصا په هغې کې مونږ بیا خپل کوشش په هغه ټایم وکړو چې یاره دې ته مونږ ریفیوزل وایو، انکاري د انکاري قسم ته وګورو، څه ډیمانډ بیس وي، څه وایي چې یاره میډیسن نشته، شوګر دی، پلانې چل دی، ډنګرې چل دی، او څه بیا مذهبي توګه باندې. نو هغې کې اوس الحمدلله علما کرام ډېر علما کرام پکې ډېر ښه کردار ادا کوي او د هغې دپاره کوي. دا راته ووایي چې څومره کیسونه دلته کې شته یا 400 په کچه باندې یا پښتونخوا؟ ښه جي، په موجوده وخت کې په ټول پاکستان کې د پولیو 73 کیسز دي. په هغې کې یو په اسلام آباد کې دی، یو په پنجاب کې دی، د اسلام آباد نه علاوه پنجاب کې یو دی، یو اسلام آباد کې دی. 22 کیسه په کې پی کې دی، خیبر پښتونخوا کې دی، او 22 کیسه په سند کې دي، او 27 کیسه په بلوچستان کې دي. اوس جی 400 طرف ته راځو. 400 کې مونږ سره په نوخار په بارډر کې مونږ سره چې کوم بارډر دی د نوشهره، په هغې کې هم پولیو کیس راغلی دی. او د هغې نه علاوه چې کوم انوایرمنټل سامپل اخیستل کېږي چې کوم ځای ته د دې ټولو نالو د اوبه راجمع شوي، غټو نالو د ګټرو د اوبو، نو د هغه ځای نه هغې بیا یو سمپل اخلي. نو د بده مرغه دې ځله د 400 انوایرمنټل سامپل پازیټیو راغلی دی. نو د هغې په وجه به د 400 دپاره د پولیو د راتلونکي مهم اوس په 3 تاریخ باندې، په 3 فروری باندې دی. دا ډېر غټ کردار لري چې موږ د 5 کال نه کم هر ماشوم ته د پولیو قطرې ور ورسوو. څه احساس به وي لکه چې کله پولیو مهم شروع شي ټوله مشینري په دې کې انوال شي، خوا پولیس وي، خوا هغه صحت محکمه وي، اکثر بیا ګیلې هم کوي موږ ته پیسې نه میلاویږي. نو دا داسې شکایتونه موږ ته موصول کېږي.
بالکل جی د پولیس حوالې سره خو د هغې وضاحت موږ دې وجې نشو ورکولی چې هغه خو موږ سره لکه ریلیټډ د هغې ډپارټمنټ ته به د هغې پیمنټ کېږي د پولیو مهم چې شروع شي مشینري پکې ولې کردار ادا کوي چونکې د دې مرض دپاره د ویکسین ورکولو ماشومان د 5 کالو نه کم 5 کالو عمر پورې د هغې حد دی نو په هغې کې موږ سره په کمیونټي کې هیلث ورکرز دي لیډي هیلث ورکرز دي بیا چې په کوم ځای کې کمی راځي په هغه ځای کې ورسره موږ سوشل ورکر هغې سره نور والو د هغې نه مخکې ټریننګ ورکړی شي دا ټول پروسس او د دې ټولې مشینرۍ استعمال صرف د دې لپاره دی چې په پاکستان کې کوم د پولیو دا کیسز دي چې د دې بیمارۍ نه الله پاک د پاکستان خلاص کړي او چونکې څنګه ما چې تاسو ته ووایي چې کومې پورې مونږ کې د پولیو بیماري وي په پاکستان کې نو د بهر ملکونو به مونږ ته هم دقه نظري چونکې اوس ته په سرټیفیکیټ باندې صرف دا راوړی چې یاره کله دا ډراپس دی لورکي نو دا وایرس دې سره سټاپ شي د دې نه علاوه د حکومت ته دې لپاره ډېر ښه قدم یو بل هم دی ماشوم ته د 2 کالو پورې چې کوم حفاظتي ټکي لګي هغې کې دته 2 ځله د پولیو دپاره یو انجکشن ولګي هغې سره دا ماشوم څه ورشو اوس دا قطرې د څه دپاره دي د 15 کالو پورې د 15 کالو پورې چې کوم ماشوم ته د پولیو قطرې ورورسي نو د ده د وجې نه دا وایرس مخکې نیسي دغه ځای کې سټاپ شي ښه اعزاز بدا یو سوال په معاشره کې ډېر عام دی که نه چې دومره پولیو کیسونه رانغلل چې څونه د پولیو په دې واقعاتو کې پولیس او لیډي هیلث ورکر او خلکاران شهیدان شو نو څه وایې په دې باندې بالکل جی په دې کې یو خبره دا ده چې څنګه تاسو خبره وکړه هر ځل پکې اکثر د پولیو کمپین دوران کې هم په لومبۍ دویم ورځ خاص کر دا راشي چې یاره د پولیو د وجې فلاني ځای کې یا د پولیو ټیم دهشتګردو شکار شو یا د پولیو د نور علف جان ورور علف خان وروره زمونږ عمده سیز مسله ده چې کله یو ښه قدم راښکلي کېږي ګوره دې له خلک یو بل شکل ورکړي خلک وایي دا د امریکا نه راځي کله چې دلته فلډ راغی هم د امریکا انجیوز راغلي دلته موږ خلکو ته هینډ پمپ یې لګولي دي دلته یې واشرومونه جوړ کړي دي په هغه سیس کې موږ د څه نه ښکاري پولیو ډراپ دا چرم داسې نه ده چې کوم د دهشتګردۍ ښکار کېږي دا اکثر د مذهبي توګه باندې موږ خلک ولې دا رنګ ورکو حالانکه اسلام ډېر مهذب دین دی هغه د دې طرف ته نه بوځي هغه چې دی له موږ دا رنګ ورکو نو هغه هینډ پمپ یې هغه څیزونه موږ نه میټر کوو او موږ ته د پولیو ساس کې د امریکا نه ښکاري دا حالانکه کوي WHO ورلد هیلث ارګنایزیشن دا د ټولو ملکونو دنیا په سطح یو عالمي سیستم دی هغې کې پاکستان هم دی ټول اسلامي ممالک هم پکې دي حالانکه د قنورو اسلامي ممالکو کو هغه سعودي دی کو هغه دوبۍ ده کو هغه ترکي ایران قطر دي دا ختم کړی دی پولیو مرض اوس د دهشتګردۍ شکار کېږي هغه داسې وحشت او داسې خوف و هراس جوړ کړي چې په موږ خلکو کې هغه کمپین نیمګړی پاتې شي زمونږ په زړونو کې د هغې خبرې دا یره راشي او زمونږ د پولیو چې کوم مقصد دی د 15 کالو نه کم واړه ویکسینیټ کول هغه سر ته ونه رسي صحیح څه پیغام به ورکوئ پیغام دې ته ورکوو چې ګوره حکومت او د بعضې نیم خلکو په ذهن کې دا سوالي چې یاره حکومت په پولیو زور وروړي د دې نه علاوه دوی نور څه ولې نه کوي نو ګوره پولیو یو داسې مرض دی چې دا د یو نه بل ته لګي خو دا خبره دې پورې هم نه ده خو تاسو مخکې لیدي چې مخکې به خلکو په مافیا سره وایم تپلي خلک په زمونږ په معاشره کې الحمدلله اوس په څوک دا ونه وایي چې یاره په یو کور کې تپلې ماشوم شو دا د دې ټیکو برکت دی پولیو مونږ اوس کوو زر زر ولې دا مهم دی مونږ کې دا مرض پروت دی د دې خپل روټین داسې دی چې ماشوم کله وشي هغه د پیدایښت سره د ټي بي دپاره ستنو لګي هغې سره پولیو ورکړي بیا چې کله دې د 540 ورځو شي دته بیا د هغې نه پس نور ستنې لګي په هغې کې پوښلې ده تور زیړې دی پکې د نمونیا د 12 قسمو ستنې دي پکې هغې سره پولیو ورکړي بیا میاشت پس دغه ستنې بیا رواج شي هغې سره بیا پولیو ورکړی شي بیا چې کله په څلورم ځل دته ستنې لګي یو ورسره د پولیو ستنو لګي دغه ستنې رواج شي د پولیو دریم ډوز وله ورکړي بیا چې کله ماشوم د 9 میاشتو شي نو دته د شري ستنو لګي ورسره د پولیو دویم ستنو لګي هغې نه بعد د 15 میاشتو په عمر کې ورسره د شیبر ستنو هم لګي په 9 میاشتو کې ویا د 15 میاشتو په عمر کې بیا د شري ستنو لګي نو کمیونټي ته دا ویل غواړو چې الله ته وګورئ د ذهن نه دا سوالونه لر کې پولیو مرض دی د دې په وجه بار دنیا مونږ ته سپک ګوري د خپل 15 کال نه کم هر ماشوم ته د پولیو قطرې ورکې چې دا پاکستان د روښانتیا دغه سفر وویني دغه ورځ وویني چې د کومې په وجه بار ملک مونږ ته سپک ګوري چې دغه مسلې زموږ حل شي ډېره زیاته مننه ټوکرار کتونکو دغه معلوماتي پروګرام کې زموږ سره اعزاز صاحب موجود و انشاءالله بیا راغواړو او په دې کې مننه کوو د خورې داودجان صاحب زموږ ډېر سینیر انکر د دې وخت کې په کینیډا کې دی او د هغوی په ذریعه باندې موږ اعزاز خان دغه معلوماتي خبرې چې کومې تاسو ته وړاندې کړئ ستاسو څه سوال وي کمنټس کې ورکړئ انشاءالله په هغې به تاسو ته په بل پروګرام کې جواب ورکوو اعزاز صاحب بیا موږ چې کومې تکلیف ورکوو او خبرې یو جهان مننه